قسم دی وی نبی اسلام مبارک چې به دعا کوله دا دعا به کوله علیکم مالداري نه ده غوره کړې ګورې دعا به کوله چې ربه زه محمد که ستا نه دعا کوم داسې زندگی په ما باندې تېره کړه چې یو ورځ ډوډۍ خورم او دویم ورځ نهاره تېروم د صحابو به هم دا حال وی ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی په ما چې به لوږه راله ما به د مسلې تپوسونه کول د صحابو نه وی صحابه په ما باندې پوه یو پیره ډېره زیاته لوږه وه د عمر فاروق دروازه مې وډبوله عمر فاروق راووته ما ورته ویل حضرت دې مسله کې ګیرې وی ما ته یې مسله وښوله ما ته پته وه چې دا مسله خو ما ته یاده ده خو ما ته لوږه ده ډېره زیاته وی عمر فاروق د نبی اسلام مبارک شاګردانو هغوی به د انسان مخ سکین کو زه مخ پې وکته چې دلته څه دي دلته لوږه ده وی ما ته ووایي چې ابو هریره ته بړکې دا سوچ کې چې مسله راته نن وایي ډوډۍ راله ولې نه راوباسي وی قسم دی وی د څو ورځو نه وږې وی د سهار نه وږې به وی قسم دی دا عمر د 2 ورځو نه وږې دی صحابو فقر ورکړی دی وی ما وی ښه وی عمر را سره شو ما ورته ویل راځه د ابوبکر دروازه به وډبو کېدی شي د هغې نه سره وځي وی عمر را سره ولاړ دی د ابوبکر دروازه مې وډبوله وی ما ورته حضرت مسله ده مسلې راته ووې وی هغه زما مخ ته وکتل ابو هریره ولې ما ورته ویل حضرت زړه مسله ده د مسلې تپوس کوم خو پانه خوراک دې لوږه ده راته ما ته وی ابو هریره څونه وخت نه دی خوراک نه دی کړی ما ورته وی د صبحۍ نه د هرې عمر فاروق ورته وی د 2 ورځو نه ابوبکر صدیق فرمایي قسم دې تاسو د 2 نه زه ابوبکر د 4 ورځو نه په نهر باندې ګرځم اوس ته د در مصطفی خبره کوم دی وی راځه در مصطفی ته ځو دربار مصطفی ته د آقای نامدار محمد مصطفی دروازې لراله چې د محمد مصطفی دروازې لراله دروازې وډبولې چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راووت مسئلې ته تپوس کوي نبی صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د مسئلې تپوس وکړه هغه ته وګورئ چې ټول صحابه ته داسې معلوم چې ظاهر او باطن یې ورته معلوم وي د مسئلې تپوس مه کوئ تاسو چې په کوم دغه کې راغلي یې تاسو دا سوچ کوئ چې ابوبکر د 4 ورځو نه نهر دی ابو هریره ته د سار نه نارې هلکه عمر فاروق د 2 ورځو نه ده خوړلې قسم دی ما محمد د یوې هفتې د خوراک نه دی کړی نبوت والا جسم کمزوری شوی دی قسم دی د لوږې نه د کور نه نشم راوتی نبی اسلام مبارک داسې زندگی تېره کړې وه وی راځئ یو صحابي له بوځم وی کېدی شي چې هغه زموږ اکرام وکړي وی دا 3 واړه روان شو عمر فاروق ابوبکر صدیق وسره ابو هریره او نبی اسلام مبارک د یو دغه دروازه والا صحابي چې وکته وی آقای نامدار د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی زما درته راغلی دی چې مې وکتل هغه هم د نبی اسلام شاګردانو حضرت ورته وایي ستا مېلمانه یو نبی اسلام مبارک ورته وایي صحابي ستا مېلمانه یو د الله رسوله دا زما دپاره د سعادت خبره ده چې د دواړو جهانو سردار خصوصا د رب محبوبه زما دربار ته راغلې ده زما درد او زما مېلمه دی د الله رسوله ډېر خوشحاله وی روټۍ مې ورته کېښوده کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نوړۍ اوچتئ وایي چې نوړۍ خولته کړه نبی علیه السلام مبارک په جلا شو عمر وی ما ته تپوس وکړه د الله رسوله جانب ولې نبی علیه السلام مبارک فرمایي عمره ډوډۍ خورم خو قسم دی د قیامت پر ورځ به ما نه رب تپوس کوي چې ډوډۍ دې په مړه ګېډه باندې خوړه وایي زه عمر جلال یم زه په جلال کې رالم کاسه مې اوچته کړه ځمکې نه مې راخلاصه کړه ما ورته ویم محبوبه د 2 ورځو نه نهرې په دې کې به م رب تپوس کوي ما ورته ویم عمره چې خوراک یې راکړی دی تپوس خو به کوي داسې ایمان چې 2 ورځې نهره تېره کړې ده بیا هم ډوډۍ خولې ته کوي دا احساس دی آقای نامدار سره چې ما هغه ته تپوس کولو والا څوک دی د آقای نامدار محمد مصطفی نه تپوس کولو والا څوک دی بیا اسلام مبارک په پاسېده ما سره به لږ ساعت نو تېر کړی وپدرېده ټوله شپه به یې جړل قسم دی نبوت والا خپې به پرې وپړسېدې وینې به ترې بهېدې ما ورته ویم محبوبه د رب رسوله ته ولې د رب نه دونه یېرېږې ته ولې دونه ژاړې ما ته یې وې عایشې ولې نه ژاړم ما ورته ویم محبوبه تا ته خو رب مخکني او وروستني ټول هر څه معاف کړي دي ولې یېرېږې ما وې عایشې ولې به نه یېرېږم زه د رب شکریه ولې نه ادا کوم الله تعالی سما کول بیا به دومره ژړل دومره عبادت به کولې چې خپې به ورته وپړسېدې د هغه نه تپوس کولو والا څوک لیکن احساس دی هغه کې احساس او د فقر نن خو